أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سورة الانشراح مكية وهي 8 آيات. سورة الانشراح مکی سورت تے اور پدے کے 8 آیات ندی. دا سورة الضحى پا آخر کے بیان شوی دی کہ دا سورة الضحى نا تر آخر پورے پا قرآن پاک کے 22 سورتون دی اور پا اکثروں کے دا پیغمبر علیہ السلام انعامات اور عظمت شان ذکر دی. صرف یہ اصول سورتون دی کی پاگئے کے دا قیامت حالات تی، بعض نور مضامین دی پکی. پا سورة الانشراح کے خاص خاص نعمتنو ذکر دے کہ پیغمبر علیہ السلام تکم نعمتنا اللہ پاک ورکڑی دی نداغے ذکر پدے کشتا. سورة الضحى کے اللہ فرمائی علم یجدک یتیمن ولتو اللہ یتیم نبی مندلے یعنی وے یتیم وے فآوا نو تعالی ٹکانہ در کرے وا نو دغه شانت بیا پر علم نشرح لك کہ ام تپوس کی علم نشرح لك صدرك ولمستاسن کلو کرے نرا یعنی کلو کرے دا نشرح لك صدرك منستاسن کلو کرے دا شرح لفظی معنی کلاوول نو دا سینے کلاوول دا دے مطلب دار چا اللہ فرمائی من پدے کے علوم و معارف پدے سینہ کے اچولی دی دا سینم دمر فراخ کرے دا کلو کرن دا چا پدے کے خکل علمنا خکل اخلاق دا پدے کے زیشوی دی. اللہ فرمائی فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اگر سوک چہ اللہ ارادو کی چہ ہدایت وطعو کی نو یشرح صدرہ دا غسینہ کلو کی للاسلام اسلام دا پارا. دا پیغمبر علیہ السلام سینہ مبارکہ اللہ پاک دا علوم معارف دا پارا اور دا خکل اخلاق دا پارا دومر وسیع کرے دا فراخ کرے دا کلو کرے دا چہ دا پیغمبر علیہ السلام عمر علم و حکمت دا دنیا لوے لوے اخیار و خلقتا نرے ملو شوی. دا دا شرح صدر نتیجہ دا چہ پیغمبر علیہ السلام مخلوق طرف تا متوجہ دی نو بیاہم دا اللہ پا توجہ کی کمی ندر آگلے متوجہ دے مخلوق تا خود دغ توجہ دا مخلوق سرا سرا دا اللہ طرف تا کم توجہ دا ناغی کے حس خلل نظر آگلی. او بعض احادیثنا معلومی گی چی دا پیغمبر علیہ السلام سینہ مبارک فرشتو آپریشن کرے رہے ظاہری طور باندې هم د پیغمبر علیہ السلام سینه مبارکه
کلو کړی شوې ده زړه مبارک رایستلی شوی دی اپریشن شوی دی صفایي شوه او نور او معرفت یې پکې بیا ور اچولی دی نو د شق صدر معجزه دا هم څو ځله شوې ده بچپن کې هم شوې ده د نبوت نه وروسته هم شوې ده هغه هم ترنه مراد کېدی شي خدای دی کې ظاهره دا ده چې د علومو معارفو دپاره الله سینه کلو کړې ده دغه اپریشن ظاهري هغه مراد نه بلکې د علومو معارفو دپاره الله د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه کلو کړې ده الم نشرح لك صدرك آیا من کلو کړې نه ده ستا سینه مبارکه د علوم و معارفو دپاره د علم دپاره او د صبر دپاره هم دله سینه کلو کړې نه ده ولې نه نو علم پکې الله اچولی دی او د تبلیغ په لار کې چې کوم مخالفین رکاوټ جوړېږي تکلیفونه درکوي نو په هغې باندې د صبر نم دا سینه ډکه ده ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ووضعنا عنك من قال لي عنك لتانا وزرك استا بوج الذي اغبوج انقض ظهرك جستا شام مبارك كغا كړلا شیدر لرا کی کړلا دون بوجو اغه بوجم درنه لري کړي د وزر نه مراد مباح او جائز کارونه لري چې کله کله د حکمت او مصلحت په بنا باندې پیغمبر علیه السلام کړي دي خو وروسته بیا ورته معلومه شوې ده چې دا د حکمت نه خلاف و دا کار بهتر نه جایز خو بهتر نه نو د پیغمبر علیه السلام شان ډېر اوچت دی نو په هغې به پیغمبر علیه السلام دومره زیات غمجن شو لکه چې د بنده نه ګناه وشي او غمجن کېږي ګناه نه وه خو پیغمبر علیه السلام به دونه خفه و نو په دې آیات کې الله خوشخبري ورکړله چې په دغې کارونو ستا گرفت نشته دی تا ته پې څه ملامتیا نشته دی نو دا خوشخبري مکه مکرمه کې هم راغلې ده او مدینه منوره کې هم د فتح مکې په موقع باندې الله خوشخبري ورکړې ده ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك موږ لرې کړی د ستا نه هغه بوج انقض ظهرك چې ستا شا یې کږه کړې ده ملا یې ماته کړې ده یعنې کږه کړې ده چې کله یو ډېر دروند بوج بنده په شا راواړي نو دې نیغ نه وي روان داسې راکوږ شي معمولي وزن که چا سري نو دې په لاره نیغ روان وي خو که دا دوه منۍ بوری دی په شا راواړو نو بیا به نیغ نه روان بیا به یو فوټې ټیټې ځکه دا د وس نه لږه بهر وزن دی نو داسې بوجونه په پیغمبر علیه السلام باندې راچوړي شوي وو چې شا یې وله ټیټه کړې وه نو دې نه مراد جایز او مباح کارونه دي چې پیغمبر علیه السلام کړي دي خو وروسته ورته بیا مناسب ښکاره شو نو په هغې خفه و د لوی شان مناسب ورسره نه ښکارېدل نو په هغې خفه دی نو الله زیری ورکړی چې خفه کېږه مه په دې د ګرفت نشته دی او بعضې فرمایي چې د وزر د دې بوج نه مراد دا دی چې د نبوت په ابتدا کې کومه وحی نازله شوله د هغې یو ډېر زیات بوج په پیغمبر علیه السلام راغی چې تا باندې د ټولې دنیا ذمهواري راغلله ته به د حق دا کلمه خورې شرک او کفر به ختمې نو دا کار ډېر ګران و تن تنها یو کس تمام دنیا سره مقابله کوي نو دا هم ګران کار دی نو دا کار ورته الله آسان کړ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك هغه بوج درنه موږ لرې کړ چې ستا یې شا ټیټوله یعنې دا کار هم درته آسان کړ او بعضې وایي چې د دین په کار کې پیغمبر علیه السلام ته الله حکم کړی
وی فاستقم کما امرتا، دا سیدھ و نیک ادریگا اوسیگا چې څنګه تا ته امر شوی دی. استقامت اولرا، استقامت دیتے ہوئی چې یو ضربر یو طرف تو بل طرف ته جھکاو پکې نه وي، ټیټواله پکې نه وي. نو دا یو عظیم بار پیغمبر علیہ السلام محسوس کو. او دینه پس د پیغمبر علیہ السلام ګیره مبارکه کې سپین ویښته ولګېدل. نو ابوبکر صدیق ورته وایي دا الله محبوبه بوډا شولې. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل شیبتنی سورت هود، سورت هود بوډا کړم. یعنی په سورت هود کې دا آیات دی چې فاستقم کما امرتا. نو دا هغه بوجو چې د زړه نه الله پاک لرې کړ او اسانتیا یې راوستله، او هر مشکل کار پیغمبر علیہ السلام تر دې نه وروسته الله پاک آسان کړ. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، منګه لرې کړه تا نه هغه بوج تا چې ستا شا یې چیټه کړې وه. ورفعنا لك ذکرک، او منګه پورته کړ ستا ذکر، ستا یاداش. الله فرمایي ستا ذکر من پورته کړ. تمام اسلامی شعائر پاغه کې چې د الله نوم یادېږي ورسره به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک یادېږي. که اذان کیږي نو پکې اشهد ان لا اله الا الله وپسې وایي اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله ذکر کیږي، محمد رسول الله هم ذکر کیږي. که د جمعې خطبه ده او که د اختر خطبه ده او که د نکاح خطبه ده، خو چې خطبه وی نو الله به یادې او رسول الله به یادې. په دنیا کې هیڅ یو سمجھدار انسان به داسې نه چې هغه د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک په احترام او په قدر باندې به اخلي. خامخا که مسلمان دی او که کافر دی، خو چې لږ عقل پکې وي نو د پیغمبر علیه السلام نوم به په ادب اخلي، بې ادبي به نه کوي. ورفعنا لك ذکرک، من ستا ذکر پورته کړی دی. حدیث مبارک کی راضی کہ اللہ پاک فرمائی کلما ذکرت معیا، محبوب کم دے کہ چھ ذکر کے گم نہ تبرا سر خامخا ذکر کے گی، چھ کم دے دا اللہ ذکر وی التبد رسول اللہ ذکر وی. او پدے ټول دنیا کی دا سے 24 گھنٹے کی یو سیکنڈ بنوی چھ دا رسول اللہ ذکر بپکی نوی. ټول دنیا کې یو سکند به داسې نه چې هغې کې د الله او د رسول الله ذکر به نه وي. 24 घंटे کې هر وخت هر سکند الله او رسول الله ذکر کیږي. دا څنګه ذکر کیږي؟ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مانځله به خلک راتلل، خو په اندازه به خلک منزل را روانو، د بانګ انتظام نو. صحابه کرام را جمع شو، پیغمبر علیه السلام سره سلام مشوره کوي چې داسې یو طریقه پکار ده چې یو ټیم له ټول په یو ځای را جمع کېږي. څوک وختي راځي او څوک ناوخته او بیا په انتظار ډېر وخت تېرېږي. داسې د ټیم مقررولو دپاره څه طریقه پکار ده چې یو خاص ټیم له خلک راشي. ګړی مړی خو نه دی. نو مشوره کې دا خبره وشوله چې د مانځه وخت شي نو موږ به ټلی به وو. نو پیغمبر علیه السلام چې ټلی مه وخی، دا خو د عیسایانو کار دی. نو بیا بل ملګري مشوره وکړله چې ښکر کې به پوکي وو، یو آواز به وکړو. لکه دا بعضې ملنګان ښکر کې آواز وکړي، واړه ورته راجمع شي. نو ښکر کې به آواز وکړو. وی پیغمبر علیہ السلام چې دا خو د یهودو کار دی. بیا بل کس وی چې نغاره به وو، په هغې به خلک راځي. وی دا خو د رومیانو کار دی. نو بل صحابي وی چې د جومات په چت باندې به اور بل کو، نو د هغې لمبې یا لوګي به خلک وویني، نو منځله به را روان شي.
وی دې کې د آتش پرستو مشابهت دی. مجلس برخاست شو او فیصله ونه شوله چې مانځله به خلک څنګه راجمع کېږي. وخت تېرېده. یو صحابي دی، د هغه نوم دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه. د خوب ولیده او یو فرشته ده د انسان په شکل کې ده او دوه شنې څادرې اغوستې دي او یو ښکر ورسره دی. نو د عبدالله ابن زید ورته چې دا ښکر په ما خرڅی نه. وی څه کوې پې؟ وی دې کې به پوکي وو، خلک به پې منزله راجمع کوو. ورته دا کار خو ښه نه دی، دا خو د یهودو کار دی او زه درته یو چل ښیمه. مانځه دپاره چې خلک راجمع کوې نو په دې طریقې راجمع کړه. نو داسې یو ډبه و په هغې ودرېده او غوږونو کې یې ګوتې ورکړه، په زور یې بانګ ووی او بیا د هغې ډبې نه راکوشو. وی چې خلک جماعت کې راجمع شي صفونه جوړ شي نو بیا ورته قامت کوي دقه شانتې ووایې په دې طریقه مانځه له خلک راجمع کوي، مانځه ته ودرېږئ. دې صاحب خوب ولید او پیغمبر علیه السلام ته راغی او هلې ووی چې ما داسې خوب لیدلی دی. اوس د ده دا خوب پیغمبر علیه السلام واورېده او پوه شو چې دا وحی ده، د فرشتې په ذریعه باندې الله پاک دا اذان راولېږه. نو د بلال آواز اوچتو. نو بلال ته وی ته د ده نه زده کول کوه، دی به درته قول کوي او ته بیا په زوره باندې بانګ ووایه. نو بلال ودرېدو په زوره باندې الله اکبر الله اکبر بانګ وی. عبدالله ابن زید ورته قول او ده ویل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې بانګ واورېده ډېر ګړندی را روان شو د کوره او دومره پته یې دی کې راته چې څادر ته په لاره ښویېده او دی را روان. وی ما هم خوب لیدلی دی چې دقه شانتې آواز مې اورېدلی دی او دا فرشتې هغه لیدل په خوب کې هغه کم شوي دي. داسې ګڼو صحابه کرامو وی چې من خوب لیدلی دی او دا فرشته الله پاک را لېږلی او ګڼو صحابه کرامو ته اذان وښو. دې نه پس اذان شروع شو. اوس موجوده وخت کې چې تقریبا ټولې دنیا ته د اسلام آواز رسېدلی دی. نو انډونیشیا چې د دنیا بالکل مشرقي حصه ده، اخري حد د مشرق، په دغه ځای کې په زرګونو جزیرې دي او ډېر کم آبادي یې ده، د 18 کروڑ نه زیات آبادي ده. خو په دغه ځای کې د مسلمانانو آبادي د خیر مسلمو په نسبت ډېره کمه ده. مسلمانان کم دي او نور مذهبونو والا زیات دي. نو په دغه انډونیشیا اخري سر کې د سحر بانګ شروع شي. 5:30 بجې د سحر بانګ شروع شي چې په دغه وخت کې په مشرقي پاکستان کې د شپې 2 بجې وي. هلته 5:30 بجې وي انډونیشیا کې او مشرقي پاکستان بنگلادیش په هغې کې د شپې 2 بجې وي. نو انډونیشیا کې اذان شروع شي او دا اذان په یو وخت په زرګونو کسان دا بانګ وایي. په هغې کې اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله ویل کېږي. نو د مشرقي جزیرو نه دا سلسله مغربي جزیرو طرف ته را روانه. 1:30 غنټه کې جکارتا ته د مؤذن آواز د سحر د بانګ را ورسېږي. 1:30 غنټه مسلسل د سحر بانګ شروع دی. نو جکارتا ته را ورسېده. د جکارتا نه دا سلسله سماسرا ته راشي او د سماسرا نه بیا مغربي دیهاتو ته د اذان آواز راځي، ملایا ته را ورسېږي او بیا د ملایا نه برما ته راشي او بیا د جکارتا دا اذانونه دا سلسله 1 غنټه پس ډاکې ته مشرقي پاکستان یا بنگلادیش ته ورسېږي. په بنگلادیش کې د اذانونو سلسله ختمه نه وي چې د کلکتې نه سرینګر ته د سحر بانګ را ورسېده او بل طرف ته
دا سلسله د کلکتې نه بمبے طرف ته راځي او تمام هندوستان ته د سحر بانګ ورسیږي. بیا د سرینگر سیالکوټ ته اذانونه دا شروع شي، کراچۍ کویټه گوادر 40 منٹ کې ورسیږي. او بیا پاکستان کې د اذان आवाज شروع شي. پاکستان کې دا سلسله د سحر د بانګ لا ختم ني چې په افغانستان کې د سحر بانګ شروع شي. بیا مسقط ته اوازونه ورسیږي او د مسقط نه بغداد ته تقریبا 1 غنټه مسلسل د بانګ आवाज شروع وي او بیا د پاکستان نه 2 غنټه پس سعودي عرب ته دا اوازونه د سحر د بانګ ورسیږي. د بغداد نه اسکندریه ته 1 غنټه فرق دی. بیا شام، مصر، سومالیا، سودان ته د سحر اذانونه ورسېدل. استنبول ته ورسیږي، مشرقي ترکی ته، مغربي ترکی ته 1.5 غنټه کې دا आवाज ورسیږي. په دغه وخت کې په ترکی کې د سحر بانګ شروع شي. د اسکندریه نه طرابلس پورې 1 غنټه کې بانګونه د سحر ورسیږي. نو دا وخت د شمالي افریقې، لیبیا، تیونس اذانونه شروع شي. نو تقریبا 9 غنټې یو شانته د سحر بانګ روان دی. د انډونیشیا نه شروع شوی دی، 9 غنټې یو شانته د سحر بانګ شروع دی په دنیا باندې. او دا د سحر بانګ لا ختم شوی نوی چې په انډونیشیا کې د ماسپښین بانګ شروع شو. یو بانګ ختم نه دی چې د دویم مانځه بانګ انډونیشیا کې شروع شو. او دغه د انډونیشیا د ماسپښین بانګ بیا ډاکې ته ورسېده. مشرقي انډونیشیا کې د مازیګر بانګونه شروع شي. دا سلسله 1.5 غنټه په مشکل باندې به تېره شوي چې جکارتا ته ورسېږي. او بیا په مشرقي جزایر کې د ماښام بانګونه شروع شي. د ماښام بانګونه لا ختم نه چې د ماسختن نه 24 غنټې مسلسل په ټوله دنیا کې بانګ ویل کېږي او په ټوله دنیا کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. 1 سکند په ټوله دنیا کې 24 غنټې کې به داسې ني چې د محمد رسول الله ذکر به پکې ني. نو اوس د مشورې په نغاره کې دا اثر وو، د مشورې په خکر کې پوکي وهل کې دا اثر وو نه، په اور لمبه کې دا اثر وو نه، په تلې وهلو کې دا اثر نو. نو اذان د الله د طرفه مقرر شوی دی او په ټوله دنیا کې یو شانته دا आवाज روان دی، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اوس انسانان وایي چې आवाज مري نه، आवाज ختمي کی نه، چې ستاره خلې نه کوم आवाज ورسېده، هوا تلا د هوا نه فضا تلا خلا تلا خو ختمي کی نه. نو مسلسل په ټوله دنیا کې هر طرف ته د اذان आवाज هر وخت کړنګي په هوا کې. امریکای چې کله خپل خلاباز سپومې ته ولېږي، نو نیل آرمسترانګ چې د دوی یو خلانورد دی، هغه په سپومې کې د اذان आवाज اورېدلی دی. په سپومې کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا आवाज هغه الته اورېدلی دی. او بیا چې کله ځمکې ته راغلی دی، نو بیا د عربو په ملکونو کې چې دی په دوره روان دو او دا بانګې واورېد، وی دا خو هغه आवाज چې ما په سپومې کې اورېدلی دی. ورفعنا لك ذکرک، الله فرمایي ستا ذکر من پورته کړی دی. ورفعنا لك ذکرک، منګه ستا ذکر پورته کړی دی. فإن مع العسر يسرا، پس بشک د سختۍ سره اسانتیا شته. عسر سختی، تکلیف، مشکل، او بیا د دې سره یسر اسانتیا هم شته. د عربی قاعده ده چې د کومې کلمې په اول کې الف لام راشي چې هغې ته عالمان طالبان لام تعریفي وایي. نو که دغه کلمه الف لام سره دوباره ذکر شي، نو د دې مصداق همغه وي کوم چې د لومبنۍ کلمې وي. نو فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا،
نو دا العسر دا دوزل ذکر دی او په دواړو کې الف لام راغلی دی. نو د دې مطلب دا دی چې دا عسر دو ځایونو کې راغی، دا یو عسر دی، یو مشکل او یو سختی ده. او دا یسرن بغیر د الف لام نه دام دوزل راغلی دی. نو چې دې دوزل ذکر شي نو د دې لومړني یسر نه یو یسر مراد دی، د دې دویم یسر نه بل یسر مراد دی. نو سختی به یو وي، آسانتیا به خدای دوزل راولي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی لن یغلب عسر یسرین، یو مشکل دا په دوو اسانو باندې غالب کیدی نشي. نو که چاته یو غم ورسېده کم از کم دو خوشحالی به الله ورکوي. فإن مع العسر يسرا، پس بیشک د مشکل سره آسانتیا ده. ان مع العسر یسرا، بیشک د مشکل سره آسانتیا شته. فاذا فرغت فانصب، پس هر کله چې ته فارغ شي، فاذا فرغت فانصب، چې کله د یو محنت نه، د دعوت و تبلیغ نه، د الله د دین د پیغام رسولو نه فارغ شي، نو دویم محنت ته تیار شه. هغه دویم محنت ته دا دی چې مانځه ته او ذکر الله ته او دعا استغفار ته ځان تیار کا، په هغې کې مشغول شه. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. فاذا فرغت، پس هر کله چې ته فارغ شي د یو محنت نه، دعوت د حق او تبلیغ د حق نه فارغ شي، نو د دویم محنت د پاره تیار شه. دویم محنت دا دی چې د مانځو د ذکر الله او د دعا او د استغفار د پاره ځان تیار کا. اکثر مفسرینو د دې آیات دغه تفسیر کړی دی او دا ډیر مناسب دی. او بعض نور مفسرینو دویم تفسیر کړی او د هغې خلاصه دا ده چې پیغمبر علیه السلام د دعوت و تبلیغ کار کو او د مخلوق خدا نیغې لارې ته د راوستلو کار او فکر یې کو. نو دا یو لوی عبادت دی، خدا عبادت په واسطې د مخلوق دی. نو د مخلوق اصلاح طرف ته پکې توجه ده. د آیات مطلب دا شو چې دغه عبادت بل واسطه په دې باندې صبرېږه ما، بلکې چې کله د دې نه تا ته فراغت او فرصت ملو شي نو بلا واسطه د الله پاک طرف ته متوجه شه، په خلوت کې الله طرف ته متوجه شه، په دې باندې تمام کارونو کې کامیابی حاصل شي او د کامیابی دعا هم پکې وکړه. نو اصل مقصد د انسان د پیدا کېدو دا دی چې دی د الله د عبادت د پاره پیدا دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو خالص عبادت د پاره انسان پیدا دی، ذکر الله او عبادت بلا واسطه. نو چې دا بل واسطه عبادت د مخلوق اصلاح د دینه فارغ شنو د الله طرف ته متوجه شه. ځکه دغه یو ضرورت دی، د دغه ضرورت نه چې فراغت حاصل شي نو دویم کار چې هغه د الله طرف ته توجه ده، د هغې نه یو مؤمن هم په هیڅ وخت کې هم فارغ کېدی نشي، بلکې تمام عمر خپل قوت خرج کړه د الله طرف ته متوجه شه. دې دنه معلومیږي چې کوم عالمان د تعلیم او د تبلیغ او د مخلوق د اصلاح په کار کې لګېدلي وي نو د دې خبرې نه دی غافل کېږي نه چې څه وخت د ځان له وباسي او په خلوت کې توجه الله دې وکړي او ذکر د الله دپاره د یو خاص وخت ځان دپاره مقرر کړي. فانصب د دې معنا ستړیوالی دی. نو په دې کې اشاره دی ته چې عبادت او ذکر الله تر دې حده پورې وکړه چې ته پکې ستړی شي، مشقت پکې دومره وکړه چې ته ستړیوالی محسوس کړي. صرف د خپل نفس د راحت او د خوشحالۍ لپاره عبادت نه بلکې دا نفس په دې کې ستړی کا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.